أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها وإذا قال تعالى جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما د سورۃ محمد صلی الله علیه وسلم دریم نمبر آیت او داغی سره سره د سورۃ محمد چې کوم آخری آیت ده آیت نمبر 38 دا می تلاوت کړ. الله رب کریم دې مال د صحیح بیان او بیا موږ له د پوهې توفیق راکړي. په 13 جمعه باندې موږ چې کومه خبره کړې و نو هغه د غزوه هند او دارنګه د حضرت مسیح علیہ السلام او د مهدی سره د حمایت او داغي سره د ملګرتیا خبره وا او په هغه خطبه کې مونږه د حضرت عبد الله ابن حارث رضی الله تعالی عنہ یو حدیث ویلو چې باغی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مکموي چې یخرج الناس من المشرق مشرق نه باس خلق را پاسي او د دې کار بداوی چې دوی با د مهدی د پاره تیارې وکي یوتیونا للمهدی یعنی سلطانو چې دا د مشرق خلقو دی به د مهدی د پاره خلق تیارې دی باندې مون خبره ترجمه باندې کړې و. دغه حدیث او یا داغه سره متعلق د څومره نور حدیث دي نو داغه نه دا معلومیږي چې په اخره زمانہ کې چې کله ملاهم او جنگونه زیات شي او اسلام ته کله خطرې راځي نو کله چې اسلام ته خطرات لاحق کیږي نو په دغه وخت کې چې د اسلام کم خلق حمایت وکړي کم خلق به دفاع کوي نو دا خلق به عرب نه بلکې دا خلق به عجمي دا خلق به د عربونه په مشرق طرف کې اوسېږي لکه موږ چې کوم باغی باندې خبره کړې و چې دا خراسان دی هندوستان دی پاکستان دی افغانستان دی ایران دی دا وسطی ایشیا دا ملکونه دا د عربو په مشرق کې دي حتی چې بصره او د عراق دا کوم علاقه چې د طرف ته د ټوله مشرقي طرف د عربو چې دا خلک برا پاسی او دا به د اسلام او د دین دفاع وکړي او دی به د هند غزا کوي او مهدی چې کوم زمنګ د عقیدی حصہ ده نو داغه د پاره به تیارې کوي داغه د پاره به لار واري په دې جوابانه د حضرت ثوبان حدیث منګویلو چې نبی رسول الله فرمایي عصابتان من امتی احرزهم الله من النار
زما امت کې دوه ډلې داسې دي چې دا الله د اور نه بچ ساتلی دي، په اور باندې به الله دې نه سوځي. یو د عصابة تغزو الهند و عصابة تكون مع عیسی ابن مریم علیه السلام. یو غډله دا کم چې د هند غزا به کوي، او دویمه غډله دا کم چې د حضرت عیسی علیه السلام ملګرتیا به کوي. او دا اصل کې یو تحریک دی، مسلسل یو جدوجہد دی، وقتاً په وقتاً باندې دا فتنې او دا جنگونه راځي، او دا بنیادی تر باندې د هغې مهدي دپاره تیاری دی. اوس دلته چې کومه بنیادی خبره ده، او نن زما د دې جمعې د خطبې کوم موضوع دغه دا ده چې اسلام له به الله غلبه خامخا ورکړي. دا خو زموږ عقیده ده چې مسیح علیه السلام کله راځي، مهدي علیه السلام کله راځي، نو الله رب العالمین به د مهدي له او د مسیح علیه السلام له به الله تعالی غلبه ورکړي، دین به قایمي، سیاسی غلبه به الله دوی له ورکړي په دې دنیا باندې. نو د سو پورې چې سیاسی غلبه، اقامت دین، د اسلام حکمرانی، د شریعت بالادستی په دنیا کې نه قائم شوي، او دا د هند غزا به روانه وي، دا په دې مشرقي طرف کې به دا یو تحریک به شروع وي، او دا د اسلام او د کفر په دې منځ کې دا کشمکش به وي، دا کشمکش به رواني. کله چې دا غزا منتج کیږي او خپل نتیجې ته رسیږي، او عیسی علیه السلام کله دنیا ته راځي او مهدي کله دنیا ته راځي، نو الله رب العالمین به دوی له د دین غلبه ورکړي. غلبه دا حتی تزع الحرب اوزارها، کوم چې ما آیت وایو دا غي یو مقصد دا دی چې فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، چې کله تاسو د کافرانو سره میلاو شي په سټونو د پاسه وهي، فضرب الرقاب حتی اذا ادخنتموهم فشدوا الوثاق، چې کلم کلک کلک دا ویني ولا وبې ولې به کلک کلک وتړي جیل ته واچوي، او فاما من واما فداء، یا او سبیا احسان هم کول شي د عقیدی او د جیلی دغه شان پرې خو دی شي، یو جیلی دی ونیو او پیسې ته وانه له دغه شان پرې د نام جایز دی، و اما فداء او یا دغه نه پیسې والی. دا به د کم وخت پورې دا غزا به روانه. اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، چې د کافرانو سره ملاويږي نو په سټونو باندې وهي، او بیا به جنگونه چې کله ختميږي قیدیان به راځي او پیسې هم ته غسته شي او پریم پرې خو دی شي. دا د کم وخت پورې نه قرآن کریم حتی تزع الحرب اوزارها، حتی تزع الحرب اوزارها، حتی چې جنگ خپل اسلحه کی دي، جنگ څنګه خپل اسلحه کی دی. دا غي معنا علما کی حتی تزع اهل الحرب اوزارها، چې جنگي خلق راولږي او اسلحه کی دي. خلق کله اسلحه دي، کله چې صلح وشي، کله سړی تسلیم شي، سرندر شي، نور جنگ نشو کولای. منګه دغه وخت خلک وي هغه خپل اسلحه کې خودل، ټوپک کې خودو، جنگ نه کوي. دا به کوم وخت چې جنگ بخپل اسلحه دي، دا به کوم زمانه چې اهل الحرب او جنگیان خلک بخپل اسلحه بکیری، وای دا غ زمانہ د کلی چې عیسی علیه السلام راشي. دلته کې مفسرین دا معنا لیکل د زمنګ اسلافو چې حتی تزع الحرب اوزارها، یو معنا دا چې نزول د عیسی ابن مریم علیه السلام وشي، عیسی علیه السلام د اسمان نه لاندې راکوشي. نو عیسی علیه السلام چې کله راکوشي نو بیا به جنگونه منګونه به ختميږي. ولې به ختميږي؟ ځکه الله رب العالمین به دین له سیاسي غلبه ورکړي وي، اقامت دین به شوي، شریعت به غالبي، د شریعت مطابق به فیصله کیږي، سپریم لا به قرآنی. په دې وجه باندې کله چې دا غلبه حاصل شي، دا غلبه کله حاصل شي نو بیا به جنگونه منګونه ختم شي. په دې وجه باندې عزتمندو د اسلام د پاره سیاسي غلبه ډېره زیاته ضروری ده. من سیاسي غلبه چې دا لفظ کله واورو نو زمونږ ذهن فورا راشي وټونو موټونو ته، الیکشن ته راشي، جرا بس دا خبره د الیکشن روانه ده یا د وټونو موټونو روانه ده. په دنیا کې چې سیاسي غلبه په کومه طریقه باندې راځي، کدا د جنگ په نتیجه کې راځي، او د جنگ په نتیجه کې مسلمان سیاسي غلبه حاصلوي. کدا په ډایلاګ باندې کیږي او دا په مذاکراتو باندې کیږي، نو په مذاکراتو باندې به سړی سیاسي غلبه حاصلوي. او دا که په ووټ باندې او په الیکشن باندې کیږي، نو په دې طریقه باندې به سیاسي غلبه مسلمان حاصلوي. کله چې په دنیا باندې د مسلمانانو سیاسي غلبه وا، د اسلام حکمرانی وا، او په درې بر اعظم باندې د اسلام حکمرانی وا، نو په هغه وخت کې بیا د مسلمان د وینې تپوس بکې دی شو. بیا به چې د مسلمان وینه توی شوله، د مسلمان وینه به کله توی شوله، د مسلمان خور د لوپټې بېزتي به وشوله، د مسلمان خور عصمت دری به چېرته وشوله، د
د دنیا په ګټ کې به مسلمان باندې به ظلم به وشو، زیاتې به وشو، چا به چېرته آه وکړو، د چا د خولې نه به فریاد وختو چې ظلم په فلاني ځای کې دی، نو هغه حکمران او هغه اسلامي حکومت به ودرېدو، د هغه مظلوم په دفاع کې او د هغه مدد به وکړو، د هغه امداد به وکړو، او د هغه د طرف نه به د غیر مسلم نه انتقام اخیستو. دا د اسلام د سیاسي غلبې پیدا وه. او د دغې ظلم د خاتمې دپاره څه چل شوی و؟ زمونږ تاریخ دی که نه؟ زما او ستا خو تاریخ دی، د هندوستان تاریخ دی، د عربو تاریخ دی، چې کله په هندوستان کې او په سند کې د راجا داهر د لاسه چې کله مسلمانانو ته د مسلمانانو زنانو ته کله غلط نظر وشو، او د هغې سعودي عرب نه او د طائف نه محمد بن قاسم رحمه الله یو نوجوان دی، د 18 کالو نوجوان دی، او دا هغه ځای نه راغلی هندوستان د جهاد لویل، دلته کې په هندوستان کې ظلم کېږي. یعنې سوچ کوئ اوس چې سړی په اسلام آباد کې جاز ته وخېږي، جاز ته، نو په 15 غنټې کې او په 6 غنټې کې سعودي عرب ته جاز رسېږي. او چې سړی کله په اسونو باندې او په اوښانو باندې سفر کوي، په میاشتو باندې به د هغه سفر کېږي، په میاشتو باندې، او چې بګاړو کوزي په هفتو کې به رسېږي. دومره لوی سفر دی دا، دومره لوی سفر محمد بن قاسم د هغه ځای نه هغه طی کړو، راغی هندوستان ته، ویل دلته مسلمان خور باندې ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. دا ولې دا چل کېدو؟ دا تاریخ دی که نه زمونږه؟ دا زمونږ تاریخ دی، او 100 کاله مخکې زرګونه کلونه پکې نه دي شوي، چې بس زرګونه کلونه پکې شوي دي. دا نږدې تاریخ دی، زما اوس ته په کتابونو کې نقش دی او درج دی. کله سیاسي غلبه وه، کله د مسلمانانو په لاس کې زور و، کله د مسلمانانو په لاس کې طاقت و. نو په هندوستان کې چې کله ظلم کېدو، نو د عربو نه خلک دلته را روانو. لیکن نن صورتحال تا ته معلوم دی چې نن څه صورتحال دی. پرون نابل ورځ باندې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ راغی، او دارنګې د دې عربو، د سعودي، د دوبۍ، د قطر، د دې وسطي ملکونو هغه دوره وکړه، دلته راغی. او چې دلته کله دوره وکړله، نو تاسو به په میډیا باندې خبر شوي چې څه صورتحال دی. د عربو، سعودي عرب والا، دوبۍ والا او قطر والا د یو بل نه په خراج ورکولو کې، په ټیکس ورکولو کې، او د یو بل نه په استقبال کې د یو بل سره کمپټیشن شروع کو، چې موږ به څنګه استقبال کوو، هغوی چې موږ به څنګه استقبال کوو، بل به څنګه به موږ استقبال کوو. هغه په ګفټونو ورکولو کې، په تحفو ورکولو کې د یو بل سره مقابله شروع کړله. محمد بن سلمان چې د سرو هار ورواچو، محمد بن سلمان د سرو هار ورواچو، نو قطر والا ولا بیا یو داسې جهاز یې په تحفه کې په ګفټ کې ورکو چې هغه جهاز په امریکا کې نشته دی، او په هغې کې د دنیا ټول سهولیات، د سفر ټول سهولیات په هغه جهاز کې دي، او هغې ول په تحفه کې ورکو چې دا جهاز تا شو. 600 ارب ډالر انویسټمنټ دا سعودي حکومت وکړو، او 1200 پسې قطر وکړو. دوبۍ والا ویل ستاسو موږ مخکې کېږو 1400 ارب ډالر، هغوی د هغوی سره انویسټمنټ وکړو. دا د څه دپاره وشو او په کوم حالاتو کې وشو؟ دا بزنس نه دی، دا انویسټمنټ نه دی، دا بنیادي تر باندې هغه خراج دی چې کله په یو ځای کې اسلامي حکومت او په هغه اسلامي حکومت کې چېرته غیر مسلم اوسېږي، نو د هغوی د تحفظ دپاره به جزیه به ورکوي، ټیکس به ورکوي. ځکه دا غیر مسلم د مسلمانانو په حکومتونو کې اوسېدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام مشهور حدیث دی که نه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د سارې مانځله راغی، چې ویې کتل د انصار ټول جومات له راغلی دي، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، ټول خلک مانځله راغلی دي. دا اصل کې بحرین چې کومو نبی علیه السلام چې کله بحرین قبضه کړو د اعلی حضرمي په زمانه کې، نو هغه مجوسو د هغوی سره یو قسم کمیټمنټ شی او د هغوی سره صلح شی، او هغوی ویل تاسو به خراج به ورکوئ، تاسو ټیکس به ورکوئ اسلامي حکومت له. نو نبی علیه السلام ابو عبیده لګلی چې لاړ شه او دغه ځای نه هغه ټیکس میکس راوړه چې دلته کې موږ په مدینه کې تقسیم کړو. ابو عبیده چې ماښام کله راغی د بحرین نه، د سارې منځله راغی، او د انصارو خیال دا و چې چونکو ټیکس راغلی، خراج راغلی، موږ په موږ تقسیموي اوس. نو سارې منځله ټول انصار راغلي، او نبی علیه السلام ته سلام وګرځو، نو ویې کتل، ویې خندل، ویل غالبا تاسو اورېدلي دي، سمعتم بقدوم ابي عبیده، غالبا تاسو اورېدلي چې ابو عبیده راغلی دی د بحرین نه، به سمال راوړی. ویل ابشروا واملوا، زیر موالی او زمان امید وکړئ در کوم، به درله هېڅ پروا مه کوئ. تاسو څنګه چې موږ په هغه زمانه کې سیاسي غلبه وه، موږ به د خلکو د بحرین نه او د هجر د مجوس نه یو ځای بل ځای نه موږ به چې ټیکسونه اخیستل، هغه ټیکسونه اوس ټرمپ دلې راغونډوي، په هغې له نوم د انویسټمنټ ورکړو، هغې له نوم د
تجارت ورکو هغه له د بزنس ورکو دا بنیادی تر باندې هغه خراج دی چې کم خراج او کم ټیکس هغه د اسلامي ملکونو لري دی بغیرتونه یلی سی په وکړل وې دا به دا غوینه به اسلحه به والی F16 بتی والی F16 بتی والی بل بتی والی بل بتی والی نه موږ چې دی اغستی د نو باغی باندې موږ څه وکړل امریکای چې موږ لکه F16 راکړیو کنه موږ باغی څه وکړل دا کم چې په 10 مې باندې کوم حمله وشو باغی کې F16 و نه ولی پکې F16 نه و ځکه پکې نه و چې پاکستان ته پته را چې دا F16 پاسې د دې ټیکنالوژي چې دا د امریکای سره ده تعالی هغه مال نه درکې چې باغی کې ستاده لپاره کامیابی وي عین ممکن ده کدا F16 پاسې کې دې شراو ګرځيږي الته خپل ټارګټ ونه ولی ځکه دا غي چې کوم کنټرولینګ سیستم د امریکای په لاس کې دی مطلب دا څه دی چې زه پتا باندې گاډي خرڅ کما گاډي پتا باندې خرڅ کما چابیم دل در کما ارس تعالی در کما خداغه چې کوم ټرانسفر لیټر دی یا داغي چې کوم لیګل کوم ډاکومېنټس دي کوم چې زما سره د ایکسایز او د ایکسایز کوم کاغذونه دي هغه زما سره دلته کې پاتې دي د چې چکدرې نه کله اخوازینو پاغزه کې وستا گاډي ودرې او چې سیټ ته دا گاډي مخې نه زی موټر وې نشه دلې ولې ځکه دا هم دغه چکدرې پورې زما سره گاډي دی شي ان سی پی گاډي ښاکوټه پورې دلې شي افغاني شي دلې دا د F16 مثال او کوم چې کوم اسلحه چې امریکا یې پاکستان لور کړی دا یا به قطر لور کړی یا به سعودي عرب لور کړی یا به دوبۍ لور کړی دا هم دغه ان سی پی گاډي دی بنیادی تر باندې چې لږ وخت پورې سفر کولای شي اخوا سفر نشي کولای ولې دا محمد بن سلمان او یا دا شیخ تمیم او یا د شیخ زید دلی دا بچی دا خلک دا زمنګ د سادهګان نه پوهیږي په دې خبرو باندې زما واستنه ډیر خيار دي د پاکستان په تاریخ زما واستنه ښه نظر دی د دنیا په تاریخ د عالم په تاریخ زما واستنه جوړ نظر لري بیا ولې د څه کار کوي دا سودا ولې کوي دا سودا د غوي مجبوری ده د بخامخه کوي هغه ته پته چې دا ټوپک دز نه کوي دا جاز دز نه کوي او دا بیا هم د غوي سره سودا وکړه ولی دا اصل کې دا د غوي بچی دی بنیادی دربانه دا غوي مجبوریان دي او په دې باندې بس هغه له پیسې ورکړلې ځکه چې د دې انویسټمنټ ډونالد ټرمپ ته امریکای ته ضرورت ده څه ضرورت دی ورته ځکه هغه لګیا دي په غزه کې په فلسطین کې د مسلمانانو تبعیه نه کړله پرونه خبر داده ابل پرونه خبر داده چې ابل ورځو پرون په قطر کې په دوبۍ کې او په سعودي عرب کې هغه لګیا دي انویسټمنټ کوي او په غزه کې په کیمپونو باندې په مهاجر کیمپ په خان یونس کیمپ کې او دا غرنګي ورسره په دیر البلح کې او په دې مختلف علاقو کې هغه باقاعده بمباری وکړه پرون رپورت ده 92 کسان پکې شهیدان شوي دي اول رپورت ده 80 کسان باقي کې شهیدان شوي دي دا بمباری چې کله کېږي او دا ظلم چې کېږي او دا خزه کونډې شولې د یتیمانان شو پرون تاسو به ویډیو کتلی په دې پرون ابل ورځ کې غالبا یا بل پرونه ویډیو دا یا پرونه دا چې هغه په یو کور باندې بمباری شوی دا او بیا کله خلک راځي او ریسکیو والا راغلي دي واغه کله ریسکیو کوي نو هغه چته چکل ډرل کړي د پاکي ماشوم لاس راایستل دي ماشوم ورکوټي ماشوم د غالبا مې بي داسې شپږو کال وو کال ماشوم به هغه لاس راایستل دي او هغه ډرل کوي او هغه ماشوم دنه د صرف یو لاس په کراوته دي او هغه براو بس دي ماشومې څه ګناه کړل یو ماشوم نه ده د زرګونو په تعداد کې دا 65000 یا 60000 چې څومره خلک شهیدان شوي دي دا زنانه دي او دا ماشومان دي د قشانه دغه خلک دي دا د دوبۍ نه چې کومه پیسې واغستلې د سعودي نه کومه واغستلې د قطر نه کومه واغستلې دا په دقه د غزه او د فلسطین او د دیر البلح او د خان یونس او دا د غزې د مسلمانان په دې باندې ولي کنه دا موت چې په وښتلو اسرائیل چې دا دغوی دا ډرون جازونه تقریبا دا د سید مرغو په شان پاکستان ته راغختیو او د کاغذ د جازونو په شان د پاکستان فوجان او رزمکه تر واچول گزار کړل دا د کم زیو دا ډرون د کم زیو دا د اسرائیل نو وسو د اسرائیل ډرونز نو نو دا چې 78 دی کا اتیا جازونه دا ډرون پاکستان راو ګرځول یا چې پاکستان ته جمع راو رسول کنه دا که په پاکستان کې ظلم دی دا که بنگلاديش کې ظلم دی په فلسطین کې ظلم دی ایران تسترګي داغي خرابې دي عراق ته داغي سترګي خرابې دي او په ټوله دنیا کې دا کم جنگونه کې داغي پیسې او داغي ټیکس او داغي خراج زماوستان لري دا دغه پیسې واغستلې اوس په دې باندې واغوي جنگ وږي دا کم چې دی دا دومره تاریخي استقبال ورلو کو کنه د یو بل مخ کې کېدل شرم نه دی پکار دی دا سو قتل یعنی د دنیا په تاریخ کې دا کار پاکستان هم چرته نه دی کړی موږ ډېر لیبرل دی دا بنگالیان هم دا کار نه دی کړی بلکې دا کار د غیر مسلم ریاستونو نه دی کړی کم چې د سعودي عرب حکمرانانو وکړو چې ټرمپ کله راغی خپل خزه د په قطار باندې ودرولې دی او لاسونه سملاوي ما ډېر په غور باندې دغه ویډیوز وکتل چې کله
MBS لګیا دی هغه د ټرمپ سره کله ملاقات وکړي او بیا یو زنانه ده غالبا د هغې په کابینټ کې ده آی تھنک چې د هغوی په کابینټ کې ده هغه زنانه م راوستې ده او هغه د ټرمپ سره لاس میلاوي د هغه ښځه تاسو که ویډیو کتلي ښځه بادرې ناخواسته لاس میلاوي ښځه نه غواړي لاس میلاوهل یعنی هغه ښځې ته دا احساس چې دا کار ټیک نه دی دا په ما باندې په زور باندې کوي او هغه ټرمپ هغه دومره چالاک انسان دی چې عامو خلکو له یو لاس ورکوي نو هغه ښځې له 2 لاسه ورکوي د هغې په لاس باندې د لاس کېږي دا بنیادي تر باندې سو دا ټرمپ دا خبره کړې وه داسې ټایم را روان دی چې دا سعودیانو دا ښځې به د دې سره دغه شانې څنګ په څنګ ورسره ګرځي ټرمپ خبره و په تېر ټینیور کې دا خبره هغه کړې ولې کې کامیاب شو دا د عربو ښځې مخه بهادرې ښځې دي دا ټول عرب بغیرته نه دي په عربو کې ښه علما دي ښه مجاهدین دي غیرتیان خلک پکې دي او دا کوم حکمرانان چې د عربو ته میلاو دي هغوی دا زنانې مجبورې کړلې او رای وستلې او هغې د ټرمپ سره میلاو کړلې نورې زنانې په نمبر باندې سړی قسم دې سړی ورته کتلی نه شي په پرده کې دې زنانه باقاعده لوپټۍ مپټۍ اچولي صرف مخه ښکارې راشي او ټرمپ له لاس ورکوي زه نه پوهېږم چې دا به کوم طریقه استقبال و یعنې د دې استقبال څه ضرورت دی ډېر زیاتې پیسې د سره دي په اوښانو ورله وکړې استقبال کنو پاسونو ورله وکړې استقبال کنه په توپونو ورله استقبال وکړئ کنه په ټینکونو ورله استقبال وکړي دا استقبال هم ولیکو د دې استقبال څه مقصد دی په دې کې اصل کې دې ته اشاره ده چې عرب لګیا دي او هغوی چې موږ لیبرل خلک یو دا مذهب او دا دین زموږ دا ترجیح نه ده دا په دې لیبرلیزم کې او دا په دې سیکولریزم کې دا د دنیا سره مقابلې ته راووتل په دې موضوع باندې ډاکټر اسرار صاحب د لوی کار کړی دی او دغه بیانات په ټیم باندې شیر کیږي او هغه حدیث بار بار وایي چې د عربو په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیشنګویي کړې وه چې ویل للعرب من شر قد اقتربا عربو دپاره هلاکت دی ډېر لوی شر په دې پسې را روان دی رانږدې دی ورله هغه شر دا دی که نه په دې خاوره باندې د دې خاورې کې د دې عربو په دې خاوره باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام به خلکو ته دا خبرې کولې چې ګورې غیر محرم له به لاس نه ورکې اوس هم د سعودي عرب د مفتي نه تپوس وکړه چې غیر محرم له لاس ورکول جایز دي و چې حرام دي دا حرام دي طالب دغه فتوا درکوي د سعودي عرب په جامعاتو کې د هغې په مدارسو کې د هغې په جماعتونو کې به دغه فتوا موږ ته میلاویږي چې دا حرام دي دی ولې لاس ورکړل دې کې ثواب دی نه چې دا اصل کې یو بل تهذیب طرف ته یو قدم اخیستل دي چې عرب خپل تهذیب پرېږدي خپل ماضي پرېږدي هغوی په دنیا کې یو بل قدم اخیستل غواړي هغه وی خربوزه چې کله خربوزې ته وګوري نو پخېږي که نه یو خربوزه چې بلې ته ګوري رنگ پکړتا ہے وی تربوز کو دیکر رنگ پکړتا ہے رنگ دا هغه وی پخېږي چې خربوزه د خواته اوس بله پخه شي دام پخه شي نو هغه چې کله سعودي عرب والا غټې ښځې راویستلې دوبۍ والا خو موږ ستاسو نه د 3 قدم مخکې یو هغه راووتل او هغوی په قطار باندې جنکۍ ودرولې دي غټ غټ ویښتو والا جنکۍ دي یو ټرمپ روان دی او سرونه ورته وهي او میوزیک ورسره دی او دغه جنکو په دې مینس کې ټرمپ تېر شو یعنې دا کوم تهذیب موږ ته ښیي په دې کې کم فایده ده په دې کې امت ته څه خیر دی په دې کې دوبۍ ته څه خیر دی په دې کې عربو ته څه خیر دی عزتمندو دې خبرو باندې سوچ پکار دی ګورې سوچ دی دا یو سوچه سمجه منصوبه ده دا زما اوس ته په دې وطن کې چې دا په 8 مارچ باندې دا کمې ښځې راوځي که نه او میرا جسم میری مرضی آواز کوي میرا جسم میری مرضی ما چې د بیګا جنکو ته وکتل دی دوبۍ والا او د سعودي عرب د ښځو ته او د تمیم هغه ښځه کوم چې قطر والا هغوی هم چې کومې ښځې ودرولې دي هغوی خو هم ښځې راوستې دي خو د لاسو ماسو ویډیوز ما ونه لیدل البته ښځې ورسره دي په استقبال کې 3 واړه د یو بل نه مخکې شوي دي ما ته هغه حدیث را یاد شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو وخت کې څه زنانه راغلې وې یوازې زنانه نه وې نارینه مو مسلمانان شوي وو نو زنانه هم ځان سره راوستی وې په خپل هم راغلي د نبي علیه السلام سره ملاقات کړی د دې لپاره چې د نبي علیه السلام نه دین زده کړي نو زنانه یو طرف ته ناستې وې او نارینه بل طرف ته ناست نو زه زنانه خواله ورغلم حضرت عایشه فرمایي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې خواله ورغلم نو ما ته تپوس وکړو تاسو مسلمانان یئ ویل چاو نحن مسلمات موږ مسلمانان یو نو حضرت عایشه ما ورته وی چې تاسو مسلمانان یئ خو جامې د مسلمانانو ورې نه دي جامې بدل کړئ تاسو مسلمانان یئ خو لباس هم د مسلمانانو نه دی ګورئ دا ستاسو کوم وضعقت ده دا کوم لباس تاسو اچولی دی نو دا لباس به نه اچوئ ولې ځکه قرآن کریم کې واضح ارشادات دي چې یدنین علیهن من جلابیبهن پړوني او برقې او صادرې لوپټې په سر باندې ښکته راواچوئ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن خپل خایس به نه ښکاره کوي خپل خاوند ته خپل پلار ته
خپل وراره ته دې تخکاره کولی شو. نو دا ویښته ولې ښایست نه دی؟ څه دا مخ ښایست نه دی؟ دا دې چې کومې باډلې راوسې دا ښایست نه دی؟ یعنی د اسلام واضح تعلیمات، واضح ارشادات دا بالکل وایلیټ شو او دا د ټرمپ په خپو کې د اسلام تعلیمات کېښودل. د ټرمپ په خپو کې ما په خیال باندې ټرمپ به ډېر زیات خندلي وي د ځان څخه چې ډېر جاهلان خلک دی، ډېر کمقل خلک دی. بدوانو دې بدوانو ته موږ وایو، د عرب بدوانو ته چې تاسو دغه شان شډل مزه کوئ چې شډل وایي تاسو، د دې اوښانو سره تاسو مزه کوله، د دې ګډو بیزو سره تاسو مزه کوله. ستاسو لپاره دا لیبرالېزم دا پیدا نه درکوي، دا سیکولرزم تاسو له پیدا نه درکوي. تاسو څومره چې بهر ته راوځئ نو خپل اقدار به پرېږدئ. ما بیګا وکتل چې د عربو داسې یو تاریخ و داسې تاریخ که نه، عرب داسې خلکو چې کله به د هغوی اوښه وه په دې اوښه باندې به د عربو زنانه کله سورلي وکړله چېرته، یعنې خپله ښځه به پې چېرته بوتله د ځان سره، لور به پې بوتلله، دا اوښ به دې نه خرڅوو. ولاسې نه چې په دې باندې سړي سورلي کوي او زمونږ ښځې په دې سورلي کړې ده. داسې دور د عربو، داسې غیرتمند خلکو. هغه اوښ به نه خرڅوي، په دې زما مور، زما خور، زما بچی، زما ښځې سفر کړی دی او په دې باندې که سړی د پاسه کښېني دا زما دپاره د عار او د عیب خبره ده. ابې نه خرڅول. نن هغه زنانې راویستلې و هغې ټرمپ ته په لاسو د هغه د ټرمپ په قدمونو کې هغه سرتور سره یې ګډې کړلې. عزتمندو دا بنیادي تور باندې دا د اسلام بیانیه کمزوري شوې ده. اصل کې نن سبا تاسو ته پته راکنه دا زه خو تقریر کوم خو زمانه تاسو ډېر په دې مسلو باندې پوهېږئ. دا یو طریقه ده چې یو کس به خامخا ولاړي، نور زمانه تاسو ډېر پوهې په دې خبرو باندې. زه څه نوې خبرې تاسو ته نه کوم، ځکه تاسو کې دا څومره په سونو خلک ناست که نه، د هر یو نه چې زه تپوس کوم نو تاسو ته بیماري معلوم ده چې بیماري په کوم ځای کې ده. ټول ته بیماري معلوم ده، هر یو کس ته بیماري معلومه ده بیماري په کوم ځای کې ده او څه بیماري ده. او زمانه ته ښه معلومه ده چې بیماري څه ده او علاج د علاج غم ما وتانه کو چې علاج څه دی. ټولو خلکو ته بیماري معلوم ده چې څه بیماري ده. نن دا امت د کومې بیماري بیمار دی؟ دا عرب او د عجم، د پاکستان او هندوستان او د قطر دی او دوبۍ ده او سعودي عرب دی، دا په کومه بیماری باندې بیماران دي؟ موږ ټولو ته پته ده، هر یو کس ته پته ده چې دا بیماري زموږ څه ده. خو د هغې علاج د هغې موږ سوچ نه کوو، د هغې فکر نه کوو. علاج څه دی؟ علاج دا دی چې موږ بنیادي طور باندې اسلام سیاسي طور باندې مغلوب دی. اصل کې اسلام مغلوب دی، د اسلام بیانیه کمزوري شوې ده. په دنیا کې د اسلام غلبه نشته. که د اسلام غلبه وی نو بیا به ډونلډ ټرمپ د هغه ځای نه په دومره بدماشۍ باندې سعودي عرب ته نه راتلو، بیا به د دوبۍ زماو سره بچیانو سرتور سر هغوی به نه ګډېدلې او د استقبال به نه کورله، بیا به زماو سره سعودي عرب زماو دا خویندې دا مسلمانان تور سرې دا به چېرته استقبال ته نه راوتلې، دا به د قطر شیخانو بیا جازونه په تحفو کې نه ورکول، بیا محمد بن سلمان به د سرو هار د هغې په غاړه کې نه وراچو. خو دا بنیادي طور باندې موږ سیاسي طور باندې یتیمان یو، د اسلام سیاسي غلبه نشته دی. ولې؟ ځکه چې په دې باندې مسلسل کار شوی دی، مسلسل په دې باندې کار وشو، د اسلام سیاسي غلبه ختمه شوله او موږ مسلسل تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم شو. یو تقسیم هغه دی چې موږ د رسول الله د حدیثو خدمت چې کله فقهاو امامانو وکړو، امام ابو حنیفه وکړو، امام شافعي وکړو، امام احمد وکړو، امام مالک رحمه الله وکړو، دې چې کله د دین تشریح وکړله، د حدیثو تشریح وکړله، نو هغې ته موږ مذهبونه وویل. مذهبونه حنفي مذهب دی، شافعي مذهب دی، حنبلي مذهب دی، مالکي مذهب دی. لکه یو مذهب دی زموږ اسلام. بعضې خلک زما په دې خبرو به څه نه پوهېږي او چاله به پې قارم ورځي، خو زه خو پوهول غواړم، ما پې ځان پوهې کړی الحمدلله. دا د امت د تقسیم یو سازش و چې یو اسلام راولګېدو هغه په څلورو مذهبونو کې تقسیم شو. زمنم چې حنفي مذهب حق دی او دارنګه شافعي مسلک حق دی، حنبلي مسلک حق دی، مالکی مسلک حق دی. خو دا د دین شارحین و، دا شارعین نو، د دین شرح وکړله، وضاحت یې وکړو، ایکسپلینیشن یې وکړو، دین یې جوړ کړی نه دی. خو زموږ خیال دا دی چې دا غالبا دینونه جوړ شو. تاسو به چې دا مولوي صاحب څه خبره کوي، زه درته پرونی خبره کوم، ښه پرونی خبره ده کوم. په دې موبایل کې زما څه دا میسج پروت دی. زما یو ملګری دی مولانا صاحب د کراچۍ دی، ما ته د یو ملګري میسج راولېږي په اردو کې. هغه میسج سو دی خبر ته سوچ وکړئ. موږ د امت مستوا دا ده. سوال دا دی چې دلته یو جنۍ ده او د هغې د یو اهل حدیث الګ سره نکاح کیدونکي د ماښام خلک راځي د هغې سره نکاح کیږي. و جنۍ چې ده نو هغه خو اهل حدیث نه ده، خو حنفي ده، او د هغې نکاح او د هغې واده د اهل حدیث الګ سره کیږي.
ته د مفتی صاحب نه تاسو کې چې دا نکاح کیږي کنه کیدل ته مولیان و چې دا نکاح نه کیږي دې خبر ته سوچو کې تاسو کنه دا زمونږ د مسلمانانو استواد او دا زمونږ مسلمانان دي او چې کله دا خبره کو خلک وي ګوره دا تاسو د خلکو د سوای خلک گمراه کوي زه خلک گمراه کوم کته خلک گمراه کوي زه خو به د خپل خلک په کوم الحمدلله او زما یقین دی چې ان شاء الله تاسو ډېر څه یاد کړی وي په دې خبر ډېر څه پوه شئ مې تاسو دا سوال ولې راوچتيږي ولې دا سوال سره کې جره د اهل حدیث سلک سره واده کیږي کنه کیږي او یا د حنفي جنې سره واده کیږي کنه کیږي دا دغه مسلک پرستو فرقه پرستو مولیانو دا دین دې حتی ورسو چې چا مهنت کو دا مهنت قبول کو دین زمون تقسیم شي یو خدا چې اسلام او دین من په سلو مذهب کې تقسیم کړی دی او داغه نه چې کوم شی بیا پاتې شو داغه نه چې کوم شی بیا پاتې شو نو بیا مسلمانان جغرافیایی تور باندې تقسیم شو جغرافیایی تور باندې زما کله کله داسې ګیله غونې مراشي کنه کله چې په افغانستان کې کله مسلې افغانستان منګه د افغانستان د مسلې د لپاره میلیون مارچ کړی دي جلسې مول کړی دي چندې مول ور کړی دي ما ته یاد دي چې ما کله چنده کړ د افغانستان د لپاره تنظیمونو کړی دي غزنانو د خپل غوګونو نواله راغستې نو چندې ته گزارې شوی دي کدا څه نه دي شوی نه دي شوی داسې زنانو د خپل پوزو نام میخکی را ایستلې دي چندې ته راجولې دي دا اوس دار ما د غزه لپاره پړنګ کو ما ته پکې درې سلور د سرو غت می خلکو راوړي دي او ما الحمدلله غلي غلي دي فلسطین کې کوم مسله راغله په غزه کې راغله دا په عراق کې راغله دا په هندستان کې راغله دا په دې میانمار کې په برما کې دا کومه مسلې راغله د پاکستان مسلمانان روډ تم راوځي جلسې لم راځي روډم بلاک کوي احتجاجم کوي درنام کوي چندم ور کوي आवाज مو چته افغانستان د جهاد لم تللی دي زه حیران یم چې زمونږ داسې مسلمانی دا چې بل ورځ په 10 تاریخ په پاکستان کې مسله راغله یره ماته یو ملکم د اسلام په نظر رانه زمونږ د پاره مظاهره کړي کما ته نه معلوم تاسو ماته یو ملک وخی شر سي چرته ما ته خو نه دي معلوم چې چرته افغانستان کې زماو سره لپاره چې جلسه شوې ده په ترکی کې شوې ده یا په ایران کې شوې ده یا په عراق کې شوې ده یا په بنگلاديش کې شوې ده یا په بل ځای کې شوې ده زماو سره لپاره څوک نه کوي आवाज نه اوچتي دا ولې आवाज نه اوچتي سي چللې زه ته ورور وایم زه ته خور وایم زم د زما ورور ده انما المؤمنون اخوه کو په ما چې کله مشکل راځي زما سره څوک आवाज نه اوچتي دا ولې دا تقسیم چاره وصله ده دا هغه جغرافیایی تقسیم دی چې دا امت مسلسل تقسیم شو هندوستان او افغانستان او پاکستان زما دشمن دی دا افغانستان پښتون د پاکستان دشمن پښتون ته د خیانتګر په نظر باندې ګوري د پاکستان هغه د افغانستان هغه ته ګوري ای افغاني ورور پاکستانی ورور ته پته نشته ته استاخور جبم یو دا رنگم دی یو دی ختم دی یو دا ابو هوام دی یو دا نفرت ستا پر ذهن کې چا درواچو دا جغرافیایی تقسیم دا امت تقسیم شو هندوستان کې ځان له مسلمان دی دې کې هغه هندوستان کې یو مولوی صاحب دی اویس الدین دی کې د اویس الدین په نوم باندې ډېر ګرم ګرم تقاریر به کول او زمونږ د ملګرو به دې دړه دړ شیر کول ول ډېر نر سړی دی هغه وخت کې زما سوچ دغه باره کې وو ما په سوشل میډیا خو چېرته خبره نه وکړې په هغې باندې خو دې خلکو د یو ډېر لوی هیرو جوړ کړی و زه دا خبره منم چې هندوستان کې یو مسلمان دی نو هغه د هندوستان مخالفت نشي کولای زه بالکل په دې خبره پوهېږم دا د مسلمان دا باقاعده د یو ملک جغرافیایی تور باندې بعضې مجبوریان یي یقینا وي ځکه د پاکستان هندو د پاکستان دپاره لګیا دی د پاکستان سیک د پاکستان دپاره لګیا دی د پاکستان عیسائی د پاکستان دپاره لګیا دی کامران مسیح عیسائی په دې فضایه کې و ظاهره خبر د هندوستان مسلمان به د هندوستان دپاره به خبره کوي نو که اویس الدین دی یا بل دی یا بل دی هغه د هندوستان د فوج دپاره کومه خبره کړو موږ په هغې څه ډېره پروا ځکه نه وه چې ظاهره خبرو په هغه ملک کې اوسېدل زه حیران اویس الدین صاحب ته یم چې کله پاکستان په 10 مئی باندې بنیانی مرسوس کله اٹیک وکړو نو هغه اویس الدین په یو پروګرام کې دی او د دې مخالفت کړی دی او د دې مذاق وړاو کړی دی او دې خپل پروګرام له بنیانی مرسوس نوم ښودلی دی او دا پاکستانیان منافقین دي او دي چې سوی هغه نه کوي او بیا هغه یو آیت حواله ورکړی دا چې دا خو 4 نمبر آیت دی په دې 1 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي چې لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وی پاکستانی په هغې عمل ولې نه کوي نو زه وایم چې اویس الدین صاحب ته خپل معلومات درست کا پاکستان چې کومه خبره وکړله هغې سر ته ورسوله پاکستان ویلو کله چې هغوی اټیک وکړو په 7 تاریخ باندې 7 مئی باندې او د هغوی د میډیا داسې دنیا له زور ورکړو چې موږ دا چل وکړو دا چل م وکړو
نو د پاکستان چې کوم د ایس پی آر کوم بیان راغی ډي جی صاحب کوم خبره کړې واغه ویل چې موږ کلام لو کو موږ به بیا همې بتانے کی کوئی ضرورت نه ہوگی موږ بچاته نه وای دنیا په خپل به دا خبره کوي نو هغه چې وکړه په درې مورز جواب درکو نو په دې کې منافقت په کوم ځای کې راغی دا منافقت په کوم ځای کې راغی منافقت ونشته دا خو ټیک کار یو کو پاکستان چې سوي هغه وکړل زما د خبره غرض دا دی چې بیا منګه د هندستان مسلمان د پاکستان د مسلمان خلاف دی او د پاکستان هغه د افغانستان خلاف دی او افغانستان د پاکستان خلاف دی دا تقسیم چا کړی دی دا تقسیم غیر وکړی دی دا نن چې په غزه کې دا ظلم روان دی فلسطین کې روان دی نن چې امریکا لګیا د بدمعشي کوي نن چې روس کومه بدمعشي کوي دا تقسیم در تقسیم دی او دا خو بیا پرې دا وا د دې نورستو بیا د دې نورستو چې دنه په دې پاکستان کې او په هندستان کې او په اسلامي ملکونو کې دنه چې بیا کم دا قوم پرست تنظیمونه کمرالل دا بلوچ لیبریشن آرمی بی ال ای دا پاکستان په زموږ په خیبر پختونخوا کې دا قوم پرست تنظیمونه د پښتو په نوم باندې تنظیم د پنجابي په نوم باندې پنجابیانو ځان له تنظیم دی او سندیانو ځان له تنظیم دی پښتون ځان له تنظیم دی زه نه پوهېږم دا پاکستان په کوم ځای کې ما ته پاکستان په نظر نه راځي که تاسو په نظر راځي زموږ د پښتانه پاکستان د پنجاب وي دا پنجابیان دي دا پنجابیان دي او پنجابیان ځان د پاره لګیا دي سندیان ځان د پاره لګیا دي پاکستان په کوم ځای کې دی پاکستان خدای الله رحمت دی د پاکستان د جوړولو لپاره زموږ اسلاف قرباني ورکړي دي ونن پښتون دی هغه د پاکستان خلاف دی سندیم د پاکستان خلاف دی دا پاکستان د الله پر هم بس راټینګ دی چې الله راټینګ کړی دی دا مسلسل تقسیم در تقسیم په دیو جبانه د دې خبري ضرورت دی چې منګه په مضبوط اتحاد باندې او دارنګي په مضبوط موافقه باندې منګه دا ټول امت یو کول پکار دی په دیو جبانه زما درخواست هغه داعیان ہوتا مبلغین ہوتا استادان ہوتا علما ہوتا کم خلق چې دا غوي خبره تخلق وګ دي هغه له پکار داري چې هغه د جوړ خبري شروع کی دا خپل وطن اول یو کو چې پښتون د پنجابي سره د سندي سره او د بلوچي د پنجابي سره یو میس تاول دا خلق راولو او موږ د پاکستان د ادارو نم دغه اپیل دغه درخواست دی چې به د خپل وطن باندې مرهم وکړي وس دا یو مقرره ده پاکستان افواج پاکستان کا پاک فضائیه او کدا پاکستان آرمی دا او کدا نیوی دا دا وی سره دا ټول پاکستان ودرېدو دا خلک تاسو سره ودرېدل په شابانه تاسو له شاباس تر کو تاسو پر ریانی وستلې تاسو لپاره جلسې وکړلې تاسو په تاسو باندې هغه ګونو دروشیندل اوس په دې خلکو تاسو رحم وکړي د دې پښتنو چې کومه احساسي محرومیان دي دا ختمي کوي نن ولې پښتانه د پاکستان د آرمی نه ګیله کوي او د پاکستان د اسټابلیشمنت نه ګیله کوي او د پاکستان د ګیله کوي د دې پښتنو د محرومیان چې دي د احساسي محرومي ختمه کوي د پښتنو له مینه ورکړي د محبت ورکړي د پاکستان یو کې تاسو کدا پسند کې چیرته قوم پرست تحریک راوچتیږي هغه محبت ورکړي پاکستان مور دا او د مور په بچو کې خبر نه پنجابیم زوی دی او دارنګي د خیبر پختونخوا دایم بچی دی دا سندم بچی دی او دا ګلګت بلتستان هم بچی دی مور له پکار دی خپل بچی ځان ته نږدې کی د خپل پاکستان یو کو دا غي نورستو ټول عالم اسلام لا چې یو اتفاق کله جوړ شو دا به ال بیا د مهدی لخر به جوړیږي نو بیا به د سینه کیږي چې دلته کې د پاکستان سعودي عرب بارډر التر فلسطین اسرائیل سره لګیدل دی په غزه کې په دقه ورځ باندې اتیا کسان لساتیا کسان وجل کیږي او ملیامټ کیږي دا غوي په کمپونو باندې حمله کیږي بمباری پکېږي او دلته کې جنګي راودل ډانسونه کوي او هغه غړي راغړيږي وخت ته ویرا ته وي او ټرم ته وي غړيږي دا منافقت دا دورنګي دا د امت نه چکل نه وتلی موږ چرته کامیابی نشو حاصله ولې په دې ځبانه پرون ما د سېنیټر مشتاق صاحب یو ویډیو ځکه ناشته غالبا بنو ته تللې خبري ما ډېر خېول لګېدلې څوک خپل راغله وي تاسو ټول عمر د فلسطین خبره کوي د فلسطین قلارې کینو او د عمر خسته خبره کړله وای که څوک د تناستیم د فلسطین خبره کوا کلس قسم د فلسطین خبره کوا او که زر کسانیم فلسطین خبره کوا وای که یوازې ناس اسم د فلسطین خبره کو پرشتي به ویلېږي حمایت سره وکوي ما خبره ډېر خولي ولګېده که اسی ځان لناسي او هیڅوک د سره نه بیا د فلسطین خبره کوا پرشتي به لیکي د پلاني د فلسطین د لپاره خبره کړله د غزې د لپاره خبره کړله لہذا د امت د لپاره خبره کول بدقسمتی دا د سوشل میډیا باندې نن سبا د یو طوفان دی چې مونږ کله د غزې د لپاره خبره کوو وي تر پاکستان د لپاره ولې خبره نه کوي چې د پاکستان د لپاره شروع کو وي تر پښتنو د لپاره ولې نه کوي چې نه مې د پښتنو د لپاره وکړه نو سبا وي د پنجابیانو د لپاره ولې نه کوي معلومه دا غداران دي اصل کې دا غداران دي او دا امت تقسیمول غواړي چې په غزه کې ظلم دی دا غي د لپاره مواز ماوته چتو چې په هندستان کې ظلم دی بیا علماء تواضع چتو او کبل فرض دا ظلم په پاکستان کې وینو دا غي خلاف مواز چتو او کدا په پښتنو باندې کې دا غي خلاف مواز چتو موږ بد د ظلم خلاف د مظلوم ملګرتیا کو په دې وجبانه دا
نن جمعه دا سبا نه بل سبا په 18 تاریخ باندې زمنګ په چکدرا انټرچینج باندې ان شاء الله تعالی بھارت اسرائیل مرداباد مارچ وي. دا د سیاسي پارټي مارچ نه دی، دا د اسرائیل اصل کې دا مارچ خو د غزه په باره کې د ټول ملاکن ډیویژن او ان شاء الله دا به د ملاکن ډیویژن یو دا به یو تاریخي مارچ په ثابتېږي ان شاء الله موږ به کامیابو. خو کله چې پکې دا د هندستان خبر را لاله نو ظاهره خبرو چې د هندستان خلاف اواز اوچتول پکار دي، نو دا غي سره د بھارت اسرائیل مرداباد مارچ مې ولور کو. لہذا پدې کې د بھارت چې کم ظلم دی، پاکستان د اسلام قلا ده، پاکستان د اسلام په نوم باندې آباد شوی دی، دې وطن حفاظت زما او ستا فرض دی. په دې دنیا کې دوه ریاستونه داسې دي چې هغه د نظریې په بنیاد دي، یو يهودي نظریه ده، یو د اسلام نظریه ده. په يهودي نظریه باندې د اسرائیل سټیټ آزاد شوی دی او د اسلام په نظریه باندې د پاکستان ریاست قائم شوی دی. لہذا پاکستان دا تحفظ زما او ستا فرض دی په زما او ستا دې کوم او ته تحفظ ونکو. او زما یقین دی دا که څوک دې سره اتفاق کوي او که څوک اختلاف کوي، کوم خبر چې ډاکټر اصرار کړی و زه د هغې سره کل کر حمایت کوم. دا د پاکستان د اقوام د پاکستان افواج دی او که د پاکستان خلک دی دا په مشرق کې اوسېږي او دا خلک به د مهدي ملګرتیا کوي او دا خلک به د یهودیانو علاج کوي. دا زما یقین جوړ شوی دی چې دا خلک دلته اسلام دی، مسلمانان دی، غیرتي خلک دی، په اسلام باندې ځان قربانوي. دا الحمدلله د مهدي لښکر دی. لہذا د پاکستان حفاظت او غزه دا خو بیت المقدس دی، القدس دی، قبله اول ده، د انبیاو ځمکه ده. لہذا د دې دپاره आवाज به اوچتېږي او هغې د پاکستان مذهبي قیادت او سیاسي قیادت راضي به ورله. لہذا 4 بجه د چکدره انټرچینج باندې چې کوم میلیون مارچ دی او کوم د غزه په باره کې دی، د پاکستان په حفاظت کې دی او دارنګې د فلسطین په حفاظت کې دی، نو ټولو مسلمانانو ته که هغه دلته حاضر دي څوک زما آواز اوري په دې مارچ کې موږ شرکت وکړو. او ټیک ده دا ورځې ډېرې سختې دي، د 9 ورځې 3 ورځې دي، ګرمي ده، خو دا زمونږ یو مذهبي فریضه ده. موږ جنګ له خو نشو تللی، ټوپک نشو راغستی، نو آواز به اوچت کړو. سړی تللی هم نشي نو په دې بلپرس سړی مارچ هم نشي تللی. نو زه بله خبره م کوم د خپل سوشل میډیا باندې دا کار وکړئ که نه. نوجوانانو ته پیغام ورکوم، سهار نه د ماښام پورې تاسو موبایلو ته ناست یئ، په هغې باندې تاسو په ټیک ټاک باندې مصروف یئ، په فیسبوک باندې مصروف یئ، په ټویټر باندې تاسو یئ، په انسټاګرام باندې یئ، بکواس پې ګورئ، فلمونه، ډرامې، چیټونه، کنځل یو بل ته کوئ، سیاسي اختلافونه تاسو یو بل څه کوئ. تاسو را پاسېږئ، هېڅ ځای ته مه ځئ، په دې خپل کور کې کښېنه او د غزه په حمایت کې که انګریزي درځي په انګریزۍ کې بیان وکړه، هغه خلک به واوري. که عربي دله درځي په عربۍ کې دا بیان جوړ کړه، که په اردو باندې پوهېږي په اردو کې شیر کړه، او که نه په خپله پښتو کې وایه. دا خپل سوشل میډیا پلیټفارم چې دی دا دعوت ټولز دي نن سبا. مخکې جنګ په ټوپک باندې کېدو، دا بیا د هغې نه پس راغی په ټینک باندې، بیا میزایل راغی، اوس ټیکنالوژي های لاړله، اوس خو ډېر بل شان ټیکنالوژي د سوشل میډیا د نن سبا دا بنیادي تر باندې د جنګ ټولز دي. لہذا څومره نوجوانان دي که د هرې پارټۍ سره د چا تعلق دی، د هر ژبې سره چا تعلق دی، د هر رنګ سره، د هر قوم سره چا تعلق دی، راځئ چې موږ د غزه دپاره، د فلسطین دپاره، د بیت المقدس دپاره د خپل سوشل میډیا نه موږ آواز اوچت کړو. او د هغې سره خاص کر هغه نوجوانانو ته خاص کر پیغام ورکوم چې یا د قوم پرستۍ په اړه کې، یا د مسلک پرستۍ په اړه کې، او یا د تنظیم پرستۍ په اړه کې، او یا چیرته د چا د تعصب په اړه کې، که تاسو د غزه د کاز مخالفت کوئ، که تاسو د فلسطین د ایشو مخالفت کوئ، او که تاسو د اسلامي نظریې مخالفت کوئ، نو الله له به کوم جواب تاسو ورکوئ. دا ته چې کوم لاسونه باندې لیکل کې، په کومه خوله باندې چې ته بیان کې، د دې باره کې به د قیامت پر ورځ باندې تپوسونه کېږي. په دې ګوتو دې څه لیکلي دي، په دې تپوس به قیامت کې کېږي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم. د قیامت پر ورځ باندې به په ژبه باندې مهر ولګي، دا لاسونه به خبرې کوي چې ما څه ویل، ما څه لیکلي دي، شپې به ګواهي کوي. لہذا چې موږ څه خبره هم کوو نو چې دا مخکې وتلو، پهلې تولو پیر بول والا خبره ده. که د چا په خبره باندې خبره کوو، چېرته ځان له خبره کوو، راځئ چې موږ د اسلام په دفاع کې دا خبره وکړو، د کفر په مخالفت کې وکړو، خپل ایماني جذبه د هغې اظهار وکړو. الله رب العالمین د دې امت مسلمه حفاظت وکړي. الله د غزه د فلسطین د مسلمانانو حفاظت وکړي. الله د پاکستان د مسلمانانو حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.